یشیء به یعنی په د باندې عیب لګاو. باب ما جاء فی الامام امام مبارک چې کوم روایت راغلي دي عن ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. وبه حدثنا وحديث أبي موسى دا حديث دا أبو موسى چې په دې باب کې کوم راغلی دی غیر محفوظین او حدیث دا انسم غیر محفوظین. حدیث د ابن عمر چې دا د باب روایت دی دا حسن صحیح دی. حکاه ابراهیم بن بشار رمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بذلك ابن بشار قال وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا اصح. قال محمد وروى اسحاق بن ابراهيم عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه. د څه نه چې دای مسؤول په ګرځولې دی د څه لپاره چې دای د امیر ګرځولې راعي ګرځولې دی داغه په باره کې به پوښتنه کیږي. وانما الصحيح عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة. باب ما جاء في طاعة الامام. طاعت د امام چې دی دا ضروری دی چې سړی د خپل امام اطاعت وکړي. عن ام الحسين الأحمسية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد. فرسول الله بان يو صادر قد التفع به من تحت عبته التفع یو معنا ده نو راتاو کړي په دې سره لاندې د تخر خپلنا. قالت فانا انظر الى عزلة عزله. ما بغتلی عزله هغه وخه کلکه مقتنزه هغه ته عزله وي کوټلی وخه چی عضلات دا داسې چې دا اوس چې دا خلک ټریننګ کوي دا وخه داسې دا بیره ښکاري دي ته څه وي عضله. عضلات د عضلو ته ما غتلی د رسول الله ترتجو چې داسې خوځېدل او ماتی واورېدل دا اشاره د زیادت ضبط ته چې دا ټول ته زما فکر ما داتې واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یا ایها الناس اتقوا الله وان امر علیکم عبد حبشی مجدع معنا رنګ بدرنګي پوزه غوڅي وګونه غوڅي نو تاسو به خبره اوري فاسمعوا له واطيعوا ما اقام لكم بكتاب الله. باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبه حدثنا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع اوریدل او طاعت امراء په سړي مسلمان باندې واجب دي یعنی علی المرء المسلم واجب فيما باغ کارونو کې احب چې دا مسلمان خوخی و کړه او کبدی غنی ما لم یؤمر بمعصیت ترڅو پورې و چې امر نه شروع په معصیت باندې وته نه کړي د امیر خبره په واجب ده. فین امره که امر چاته ورشو په یو ګناه کار باندې نو فلا سمع علیه ولا طاعه. ذکر الله رسول ویلی دی لا طاعه لمخلوق فی معصیت الله. نو د دې نه دا معلومه شو چې امام اذا امر بمندوب او مباح وجب. کله چې امام په یو مباح شی باندې تا امر وکړي نو پتا واجب ګرځي مشر تا حکم وکړي مباح شی دې سر وخره و نو پتا وس واجب شد امیر امر منل اگر چې دا امر سره مباح دی. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي وعمران. باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوصم في